أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. سورة قصص شروع واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام لاړ مدین ته ورسید. مدین کی چې کومه عامه مشهوره خبره ده د شعیب علیہ السلام سره ملاو شو، هغه ورته ځان سره د پاتې کېدو خبره وکړه چې ته ما سره پاتې کېږه او زه به تعالی ستا اجرت مزدوری تنخواه به درکوم. په داسې یو حالت کې چې یو سړی د کلي نه د ملک نه بدر شوی، یو ناشنا ځای ته تللی، هلته کې هغه له روزګار ورکول، هغه سره خوږه خبره کول او بیا هغه له ټیکانه ورکول، دا یو غټه خیرخواهي او غټه خبرې. نو دا موسی علیہ السلام سره دا خبره وشوه، هغه په دې باندې مطمئن شو. هغه سره کم وخت چې مقرر کړی شوی و 8 کاله یا 10 کاله، نو 10 کاله یې پوره کړو او د هغه ځای نه را روان شو. د هغې تذکره د آیتونو کې کوي. موسی علیہ السلام را روان دی، خپل اهل وسره دی او شپه تیاره ده، بارانی ده، یخ دی. لرې نه یې اور ولیدو، هغه اور طرف ته ویزم چې تاسو له ستې راوړم. کله چې هغه ځای ته راغی کوهي تورو، نو موسی علیہ السلام ته آواز وشو د الله رب العزت د طرف نه چې زه دا کمې خبرې چې ته اورې زه الله یم، رب العالمین یم. مسله د رسالت ورته میلاو شوه او معجزې ورته میلاو شوې، کار ورته میلاو شو چې دا کار دی ستا، دا واخله، دا ځه لاړ شه فرعون ته، دا غټانو ته، خپل قوم ته، د فرعون قوم ته دا مسله د توحید هغې ته بیان کا. موسی علیہ السلام د خپل ورور د ملګرتیا خبره وکړه، هغه ورسره الله رب العزت وی هغه هم در سره شو، ځه تاسو دواړه لاړ شئ او خبره کوئ. دواړه راغله، خبره وکړه. فرعون خبره په بل څه واړوله، وی دا خو جادو دی، سحر دی، د هغې خبره. فرعون دمکیان هم ورکوي، فرعون خلق قمقل کوي هم. حامان ته وی چې مالا یو بنگله جوړه کا دنګه چې زه چوت وخیجم او د موسی علیہ السلام د الہ سره میلاو شم. دا قصې کولې، تکبر یې کاو، هغه لښکرو داغه قام وغیرہ خبره حق او نه منو، قیامت نه منو، موسی علیہ السلام نه منو، بل الہ نه منو، وی الہ خو زیم. الله وی آخر کې خبر دا شو چې ما را اونیو هغه او د هغه لښکر او دریاب کې مې ور وغورځاو. نو یې ګورئ انجام یې څه شو. یو قسم تسلی ورکوي په دې آیاتونو کې
بل طرف ته تخویف ورکوي. څوک نه مني د هغې به دغسې حال کېږي لکه څنګه چې د فرعونیانو. فلما قضا موسی الاجل، کله چې پوره کړې موسی علیه السلام خپلې ورځې خپلې نیټه. فلما قضا موسی الاجل، کله چې پوره کړه موسی علیه السلام خپله نیټه. وساره باهله، او روان شو د خپل اهل سره. خپل اهل را روان کړل، را روان دی. آنس من جانب طور نارا، نو محسوس کو ویلیدو د کوه تور د یو طرف نه ور یې ولیده، رڼا یې ولیده. خیال یې دا و چې دا اور دی. قال لأهلهم کسو انی آنست نارا، نو وی خپل اهل ته تاسو ویسار شئ دلته کې یقینا زه محسوس کوم اور لره، محسوس کوم یو رڼا اور دی. لعلی آتیکم منها بخبرین، شاید چې راوړم تاسو ته د هغې نه څه خبر. او جذوة من النار، یا سس کروټې د اور. لعلکم تصطلون، د پاره دی چې تاسو ورته ځان ګرم کوئ، تاسو ورته ګرم شئ. موسی علیہ السلام روان شو لاړ. نو فلما اتاها نودی من شاطئ الوادي الایمن، کله چې راغې هغه ځای ته راغې نو نودی آواز ورته وشو من شاطئ الوادي الایمن، د هغې میدان د هغې وادۍ د یو خی طرف نه فی البقعة المبارکه، په هغه ځمکه مبارکه کې من الشجرة د ونې نه. ای یا موسی، چې اے موسی، انی انا الله رب العالمین، یقینا زه الله یم رب العالمین، زه الله یم هغه الله چې رب دی د ټول عالم. وانا القی عصاک، او دا وغورځوه د خپل امسا دی. فلما رآها، نو کله چې ویلې د خپل امسا تهتزونه داسې خوځېده، کأنها جانون، گویا کې هغه نری مار دی. والله مدبرن، نو وګرځېد شا کوونکی. ولم یعاقب، او اړو انتظار یې نه کو، بیا انتظار نه کوي سارېده نه. یا موسی، نواز ورته وشو اے موسی اقبل مخکې شه، ولا تخف، او یریږه مه. انک من الآمنین، یقینا ته د امن درکړی شونه، ته په امن باندې. مار دی، نو دا مار تا ته څه نشي ویلی، راوی نیسه. نو بل ځکې وی راوی نیو، بیا هغه امسا وه. اسلک یدک فی جیبک، داخل کا خپل لاس په خپل گریبان کې. تخرج بیضاء من غیر سوء، راو باسی وی ته بغیر د صعیب، تک سپین، بغیر د څه بدینا، بغیر د څه عیبنا، بغیر د څه مرضنا. وضمم الیک جناحک من الرهب، او یوځای کا خپل ځان سره خپلې مټې من الرهب د یرې د وجنا. فذلک برهانان من ربک، نو دا دواړه دلائل شو ستا د پاره ستا د رب د طرف نه. الی فرعون، نو لاړ شه فرعون ته. و ملئه، او غټانو د هغه ته. انهم کانوا قوما فاسقین، یقینا دی و قوم فاسقان. دو خبرې وشوې. وان القی عصاک، دا امسا دې وغورځوه. نو چې امسا یې وغورځول، نو د هغې نه مار جوړ شو. دویم وایي وسلک یدک فی جیبک، خپل لاس خپل گریبان کې ورنه رباسه، ترخ کې ورنه رباسه. نو چې کله راوباسې تخرجو بیضاء من غیر سوء، نو دا به تک سپینی بغیر د څه عیب نه. عیب به پکې نه وي، مرض به پکې نه وي، پړقېږي به. بل خبره ده چې کله سړی یریږي، سړی باندې روب راځي. نو وضمم الیک جناحک من الرهب، یو ځای کا خپل ځان سره خپلې مټې د یرې د وجې نه. نو کله چې سړی یریږي، په خپل زړه باندې لاس کیږي، دا بل لاس کله چې لاس په ترخونو کې ورکي، دغسې سړی ودرېږي، نو زړه لږ ساعت کې په آرام شي. نو فذلک برهانان من ربک، نو دا دواړه دلایل شو ستا د رب د طرف نه. الی فرعون، نو لاړ شه فرعون ته او غټانو د هغه ته. انهم کانوا قوما فاسقین، یقینا دی و قوم فاسقان. فاسق خلقو، نافرمان خلقو. موسی علیہ السلام خپل یو څو خبرې پیش کړي.
سورہ طه کې سب بازی تذکرہ کړوا یال تک ویل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. خبر یال تک کړوا زما جبدا د دې کې لکنت چې دا کولاو شي زما رور زما ملګری کې الته کې وتویل قد اوتی تاسو لك یا موسی اے موسی تا چې کوم سوال نو کړو نو دا تعالی درکړې شو. نو دلته کې واخي هارون هو افصح مني لسانا او زما رور هارون علیہ السلام هغه زیات فصیح دی زمانہ په خبره کې په جبه کې دا هغه خلق خپ وکول شي ناغا فارسلهم یریدان الیږي هغه ما سره مددگار معاون الته ویلو ملاتړ یو صدقونی چې هغه زما تصدیق کوي کله به خبره زبا حکم ناغه زما تصدیق وکي زبا خبر حکم ناغه زما د خبرې تشریح وکي. انی اخاف ان یکذبون یقینا زیرګم د دینه چې دا خلک به زما تکذیب وکي زما خبرې ته دروغ وایي یا ته دروغجنې دروغ خبرې کې نو هغه به زما تصدیق کوي نو خامخا یو ملګری په کار دی کنه نو ځکه وایي دوه تنه په کار یو تن څه شی دی یو خو الله خی وي. موسی علیہ السلام ځان سره ملګری غواړي هغه ملګری اگر که ډېر کمزوری ولی نه لیکن سړی وایي ځان ملګری خدای کنه بلارې سړی سي نو د یوازیوالي نه خدای په امن دی کنه یوازې نه دی. قال سنشد عضدك باخيك نو الله وتوي خامخا مضبوطو ماستا مټو لرا باخيك استا پرور باندې ونجعل لكما سلطانا اگر زو ماستا سود پارا زور رعب فلا يصلون اليكما نشر سيدي اغي تاسو تا تاسو تر رسیدې نشي. موسی علیہ السلام مخ کې وی ربی انی قتلت منهم نفسا یقینا ما قتل کړل دا غینا یو نفس اخاف وا یقتلون زیرګم د دینه چې هغه پاغي کې ما وجنی ما وقتل کی. نو چې څنګه سو ورسم هغه ما باندې حملو کی کله کله دا سی یو مجرم دی ا مجرم دا لاندې کولو خبره نشي کېده لاندې کیږي نه نیوي کیږي نه نو هغه مخکې نه وارو کی گزار پیو کی او هغه نه علاج کی نو یا مریض بوزي او یا جو بازه باندې مړی کی خبر اخلاص کی. موسی علیہ السلام دا سی وی ربی انی قتلت منهم نفسا یا الله ما هو قتل کړل دا غینه یو سړی مخکې ویلو داغي په ما باندې یو بدل لفا خاف و یقتلون نو زیریګم چې دا پاغي بدل کې ما اون وجنی خبره ته پرې نه دی. نو الله رب العزت د مخ کې نه غل جواب ورکړي فلا یسلون الیکما ونجعل لكما سلطانا او سنشد عضدك باخيك چې دوتنا شین خامخا مضبوطو ماستا مټه لراستا په رور باندې ونجعل لكما سلطانا او ګرځو مستاز د پاره روب به یو سړی یو تنی هو داغه خل ټول مرعوبای. موسی علیہ السلام یوازیو موسی علیہ السلام سره ملګری دی هارون علیہ السلام دی لیکن بل طرف ته جګوره هډر فوج دی ډېر خلق دی. موسی علیہ السلام جلال هغه فرعون ته خبرې نشي کولای فرعون تیم یریږي اگر چې موسی علیہ السلام یوازې دی زوی یوازیوالی په لحاظ سره ګوري نو دوتنا د دومره ډیرو خلکو په مخ کې څه شي نو الله وی سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا او ګرځو مستاز د پار روب به دبدبه وي تا فلا يصلون اليكما نسبن شرار سي تاسو په بدای بیااتنا لا شی تاسو دوارا سما پایا تنو باندې انتما ومن تبعكم الغالبون
نو تاسو دواړه سوچ تاسو تابعداري کوي نو دا به غالب چا چې خبره کړل نو دی به غالبي دا څوک سره شي ویلې چا چې ایمان راوړل نه به غالبي فلما جاء موسی نو کله چې راغی دیتا موسی علیہ السلام بیااتنا زنگ پیاتون باندې بینات واضح واضح قالوا ما هذا الا سحر مفترى نو دې خلکو نه دا مگر سحر دی د ځانا جوړه شوی وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين یا ما هذا الا سحر نه دا مگر دروغ دی مفترا د ځانا جوړه شوی دی دا کومه مسله چې ده کې دا الہ مسله کې دا الله مسله کې چې دا الله پیغمبریم الله یو ده الله ز پیغمبر کړم ما سره خبرې کړلې دا ټول خبرې دی دروغ وایي وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين او نه دا اورېدلې موږ دې خبرې لرا په خپل پلانو مخکینو کې د دې نه مخکې چرته دا خبره چانه د کړي الله یو ده مخکې د ورګه خبره وا وی مخکې خو نه الله نه رسولو او یو منصور او یو سالارو نال دغه حال دغه فرعون وته وی انا ربکم الاعلى وی ورپسې رستو راځي فرعون وی الہ خزیم رب خزیم بل خو نشتی نا خلقم می دغه فرعون رب دی کنه دا موسی علیہ السلام چې رب کوي دا دروغ وی ځان خبري جوړی کړلی وی وما سمعنا بهذا نداور دې موږ دا خبره فیا باین الاولین په خپل پلانو مخکینو کې پلان نه کچته دا خبره موږ ته نه کړی چې مخکې با زمونږ پلانو هغه به یو رب عبادت کاو دا خبره موږ ته نه ویلي چې دا سه یو خالق دی یو رب دی دا نه دی ویلي او دا چې کوم موجود دی دغه ته رب وینو وقال موسی علیہ السلام وی ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده رب سبا خپويږي پاچ باندې الله ته معلوم دی هغه څوک چې راوړی د هدایت من عنده د الله د طرف نه ومن تكون له عاقبت الدار او څوک دی هغه چې به هغه د پاره آخري کور خيستا آخري انجام دا هغه بخي دا وسوکي الله تعالی معلوم دی انه لا يفلح الظالمون یقینا خبر دا چې نشي کامیاب دي ظالمان ظالم خلق کامیاب دي نشي ظالم چې دین هغه به یې همیشه د پاره په ناکامۍ کې وي یو وخت کې ظالم دې ظلم کوي نو دی په دغه خپل مظلوم باندې به زور وري پای کې به کامیاب شي لیکن اخوا د رستو د ناکامي ده بیا وقال فرعون وی یا ایها الملو اے غټانو اے زما مشرانو وزیرانو پارلیمنت والو ما علمت لكم من اله غیری ما ته خو نه معلوم ساز د پارا زمانہ الہ بل زمانہ علاوه بل یو الہ بل الہ خو نه پیژنم ما ته نه معلوم بل الہ څه چتشته الہ خزیم وای رب خزیم وای رست راضی انا ربکم الاعلى سورۃ النازعات کی آخری پارہ کی انا ربکم الاعلى وی دلته کې وای ما علمت لكم من اله غیری زخه نه پیژنم ما ته نه معلوم استاد د پاره هیڅ یو الہ غیری زمانہ علاوه بل ځکه ویلو ولین اتخذت الہا غیری کچرتا زمانہ علاوه بل سو الہ امنا ودینو نو لا اجعلنک من المسجونین نو خامخازبتا جیلیانو کی شمار کم جیلیانو کی جیلی بدی کم جیل ته بدی واچوم نفاوقد لی یا حامان علی الطین نو بلکا زما د پارا ور بلکوي زما د پارا اے حامان علی الطین په خټه باندې فجعل لی صرحا نو وګرځوا جوړ کا زما د پارا یو بنگلا لعلی اطلع الی الہ موسی شاید چې ور اوخه جمزو الہ د موسی علیہ السلام تا و انی لاظن من الکاذبین او یقینا زما خو خیال دا ده پاغه باندې د دروغ جنونا دا موسی علیہ السلام چې وینو دا دروغ وای ورا دی وای الہ ده الله ده بر ده اوچت نو ما ده هنه معلوم او دی وای نو زما پاره یو بنگله جوړه کا نو بنگله چې جوړه نو څنګه به جوړه اول با په خټه باندې ور بلکی خخته پخې خخته به جوړې کې
نو پاغي باندې بنگله بجوړه کې غټ دنګا بنگله بجوړه کې نو زو بیا هغه ته اوخه جما زو الته کې وګورم لعل اطلع الى اله موسی وي زو اوخه جم ناغز کې بو ګورم سر به اوچت کما اعلان موسی علیہ السلام تا ناغز سره خبر بیا وکما وای نی لازم نو من الکاذبین یقینا زما خو خیال دے په د باندې د درو جنونا واستكبر هوا تکبر کو دغه سړی دی فرعون وجنود لخر دد فی الارض پزماکه بغیر الحق پناه قمانه وظنوا د خیال کو انهم الینا لا یرجعون انهم الینا لا یرجعون چې دی موږ ته نه راګرځي دی ته دی موږ ته نه راګرځول کیږي وظنوا انهم الینا لا یرجعون دی دا خیال کو چې دی با موږ ته نه راګرځول کیږي فاخذناه وجنوده نو موږ راونیو دل راو د لخر لرا فنبذناهم فی الیم نو ور وګرځول موږ دی لرا په دریاب کې دریای قلزم کې ور وګرځول فانظر کیف کان عاقبت الظالمین نو ګورا څنګه شو آخری انجام د ظالمانو انجام ګورا څنګه شوی وجعلناهم ائمه يدعون الى النار او ګرځول موږ دی لرا مشران دا سے مشرانو یدعون الى النار چې دی را بلل کې ور طرف تا نقصان طرف تا ہلاکت طرف تا او دا سے مشر دی سی یہ سره ہلاکت طرف تبیئی دیم خرابی طرف تبیئی نه مشر چې ناغبا د خیر خواهی بکئی د قوم د خپل رعیت خیر خواهی بکئی د خپل قوم خیر خواهی بکئی د خیر خواهی نه کې ورته بی ہلاکت ته بیئی ويوم القيامه لا ينصرون د قیامت پر باندې د امداد بنه کولې کیږي واتباناهم فی هذه الدنيا لانا اور پسې کومه په دنیا کې پدی پسې ملانت ويوم القيامه هم من المقبوحين او د قیامت پر باندې به دي د بد شکلونه قیامت پر باندې دي ډېر بد شکل وي بد شکل به ولي ځکه جهنم ته چلاړ شي جهنم کې بسوځي نو چې سره سوځي شکل ورانی کنه خرابيږي با الله دې زموږه حفاظت وکړي فلما قضا موسی الاجل کله چې پورکړه موسی علیہ السلام هغه نیټه وسار بیالیانس من جانب الطور نارا نو او روان شو په خپل اهل سره نو محسوس کو د کوی تور دیو طرف نو ور قال لاهله نو وی خپل اهل تم کو سو ایثار شي تاسو نیانس نارا یقین زما محسوس کو مور لرا لعل یاتیکم منا بخبر کې دیشي شاید چې راوړم تاسو داغه نه خبر او جزوت من النار یا صحیحا س ټوکړه س سکروټه د ور نه لعلکم تسلون د پاره تاسو ته ګرم شي فلما تاهنوا دی من شاطئ الوادي الايمن کله چې راغی هغه زیتان आवाज وته شو د وادي داغه میدان د یو طرف نه د خې طرف نه فل بقات المبارکه پاغه زمکا مبارکه کې چې برکات پکې اچولې شیو من الشجرة دوننا یا موسی چې موسی انی انا الله یقینا ذا الله رب العالمین رب د ټول عالم وانا القياس ساقو غرزو دا خپل امساد فلما راهن کله چولی داغا تحت زنا خزید داسې کان جانون گویا کې دان نره مار دے والله مدبر نوگر سے دیشا کون کے ولم یعقبا اور انتظار نکو یا موسی نواز بتو شے موسی قبل مخکشا ولا تخف يرمكوا انك من الامين يقينا تيد امن درکړې شونا اوس لوگ یاد کا فی جیبکا دا ورننا باسا داخل کا خپل لاس درا خپل گریبان کې تخرجو به ضامن غیر سو ان را باسبه ته تکسپین بغیر د صاحبنا بغیر د سبدینا تکلیفنا وزم ملک جناح کا او یو ځکه خپل ځان سره خپل مټي من رابه د یری د وجنا فسان ک برهانان من ربک نو دا دو دلائل شو استاد رب د طرف نه اله فرعون الله ش فرعون ته ملای او غټانو داغتا انهم كانوا قوما فاسقين يقينا ديو قوم فاسقان قال ربي اني قتلت منهم نفسا وی الله یقینا ما هو قتل کړل دا غینه یو سړی فخاف يقتلون زيرګم د دینه چې دی ما قتل کی واخي هارون هو افصح مني لسانا او زمار هارون علیہ السلام اغزیات فصیح دے زمانہ په خبره کې په جب کې فارسلو ما يريد ان لګي اغل را زما سره مددگار معاون یو صدقنی چې هغه زما تصدیق نی اخاف او یو کذبون زیرګم د دین چې دی به زما تکذیب کی
قال سنشد عضدک نو الله وتوي خامخا مضبوطو مستا مټل راستا پلا رور باندې ونجعل لكم سلطان او ګرځو مستاس دوار د پارا زور روب فلا يصلون اليكم ان نشرار سيدي غتا سدوالو تا بیاتنا لاړ شي په آیاتونو باندې تاسو دواړه مون تباکما او چې تابعداري کړل تاسو دا به غالبونه فلما جاءهم موسى نو کله چراغ دي ته موسی عليه السلام بیاتنا په آیاتونو باندې واضح قالوا نو خلق وته ما ذا الا سحر مبتران دا مگر سحر د ښکارا جوړ کړی شوی وما سمعنا بهذا نو دا ورته موږ دا خبره مسله د توحید فی ابائنا الاولین په خپل پلانو مخکینو کې وقال موسی علیہ السلام ربی عالم بمن جاء بالهدى رب زما خپویږي پاچا باندې رات لیکلی په هدایت باندې الله طرفنا من تكون له عاقبت الدار او چا د پاره وی اخری کور خيستا انه لا يفلح الظالمون یقین خبر دا نشي کامیاب دي ظالمان وقال فرعون و فرعون یا ایها الملأ غټانو ما علمت لكم من اله غیری ما تنه معلوم تاسو د پاره سوک الہ زمانہ سوا اوقد لیا حمانو ور بلکا زمانہ پاره حمانا په خټه باندې فجعل لي سرحانو وګرځوا جوړ کا زمانہ پاره یو بنگلا لال لیا طلعو الى اله موسی شاید چې وروخه جمزو ورکار شما الہ د موسی علیہ السلام ته ویني لازنو مل کاذبین او یقینا زما خیال له باغ باندې د درو جنونا واستكبر هو وجنوده تکبر کد او لخر د پزما کې پناه قبانه وزنو دا خیال کو انهم الینا لا یرجعون یقینا دیوا من طرف ته نه راګرځول کیږي فاخذنا وجنوده مغراون دلرا لخر د دلرا فنبسناهم فی الیم نو ورغرزا منګه دلرا په دریاب کې فنظر کیف کان عاقبت الظالمین نو ګرا څنګه شو انجام د ظالمانو وجعلنا ما ایمت یهدون بهم وجعلناهم ائمه يدعون الى النار او ګرځول موږ دی لرا مشران چې را بلل کوي جهنم طرف ته و يوم القيامه لا ينصرون قیامت پر باندې امداد بن کول کی وادبانهم في هذه الدنيا لانا اور پسې شو پدې پسې په دنیا کې ملانت و يوم القيامه هم من المقبوحين او د قیامت پر به دي د بد شکلونه الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي